تاسو کو عمر چرته رواني نجم محمد خاتمه کو مروزانه دا ويمون د داخل نعوذ بالله من ذلك صلى الله عليه وسلم فخاویا بدغه خاتمه کې ورشه مخ کې او خو وګوره خور دی وګوره چې چلو شو هغه مسلمان نشوي اقطر رواقت تبع قرانا هذا كتودر من دنا هو تلاوتكم دنا تلاوت دی ودر الدواء ورد سي واو ولې دروازه په زور او پوښتنه دا عمر نو او خې چې کومه پټ شو پردول سلکو پونډریزي به وشي دغه خورې کاملو دې خورې بخور راولګي خورې دومره ولا چې هغه نه وینو وای هغه جوش جذبه کو عمر ته چې سکای او په مسلمان شي دا اوس نشي کېدای څه خو د مخکې قرآن اورده و اصل چې دغه جذبه او کتل چې عرب باندې یریږي زما د خود یریدل نن دې کې د جذبه دا بهادری د دې کومه راغله ضرور د قرآن سره اثر دی یو خاطر چې سوی هغه ماته وایي او خدا خبره اوریدل هغه د خوشاله نه بار راووت پوه چې عمر باندې اثر شي نو خور ورته و چې ورشه غسل وکړه ځان تیار کرا شپسته وتا تا اوراق چې کم دي کم نه دا وتا تا د خور دا تلاوت دا سورۃ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا پس نور آیتونه جده که شاعر وی تو نمیدانی که سوز قرتی تو دیگر گون کرد تقدیر عمر را دو توری تیزواله اور سختی عمر لانه نکا لیکن قرآن دا سے شو چې دټ سره دغه خور وې عمر شکست کو قبضه کې راغی تا ته پته نشته د زنانه تا چې کوم کرت کې درد دی هغه ته عمر تقدیر بدل کړ تو نمې دانی کې سوزي قرتی تو سوز منه سل ستاره قرت درد ستاره قرت مزه چې عمر تقدیری بدل امام بخاری نقل کوي خيركم من تعلم القرآن ټول دا حدیث یاد علمه بهتر هغه دی خپل قرآن وای انور تبع ولای یو حافظ چې په خاندان کې جوړ شي کنه او د عمل مو کې نو د قیامت پر لس کسان خپل کورونو چې مشرکان نه ګناګار جهنم ورته ویل شوی د په سفارش باندې جنت ته دي دا د حافظ درجه ده دنیا عارضی شی دی سورج به ژوند دی سورج به دا مزي اخر دنیا نه تل تاغه شی په کار راځي دی یو سړي په سینه کې دی یو زنانه په سینه کې دی بچي په سینه کې الله پورا کلام پروت دی خبر ته دی دنه بل غټه هدیه شته ژوندي انسانان خو چې ډېر خیر کفن به ولور نور لشي شي ورته خاور ولوم نه لیکن کلام پاک حضرت په سینه کې دی اده قبر ته کوشو استا څه خیال دا وسط په کومه درجه دیو جن قیامت پر بدته ویل کېږي جنت درجه دي دا کوزه درجه ده بل درجه ده اوچته درجه ده نور اوچته درجه ده نور درجه اخري درجه وسمر اوچته بالکل اخري ده سو دې حافظ ته ویلې شي چې دا اولې درجه نه شروع شه قرآن وایا او په مزه وایا اخري جواره ده چې کومه درجه باندې ته قرآن خلاص کا استاد په خپل سوچ قرآن چې دې په مزه وي ا دې اولې درجه نه شروع دې په کومه درجه ته رسي دا د زیره بیا دې حافظ بل مرتبه ګورا یقینا دې بال ته افسوس کې ارمان وکړي چې راځه دوه بر راغلم مامور خپل کتري کې دې چې الله ته سوال وکړي خدای مامور خپل او ما سره د خاري کړو دا باندې کې چې تکته اور خپل شه
الله وی ښه هغوی به بر راولي زه د پولیس راغلم بره راغلم نه چې دو ور پسې ته چېرته لاړې ښه ښه ما ته چې اوس جنت ته ورسېدې پوه شوې دا د قرآن پاک او رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې حافظ په سر باندې به د قیامت پر ورځ هغه تاج اخلی کېږي د هغه روشني به دومره وي لکه چې دا انوار اوس کور ته راوړي فمن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا چې قرآن نه بل خیر کثیر شته نو الله وایي خیر کثیر مې هغه چاله ورکړو چې هغه زما خوښ دی که نه قرآن پاک ډېر لوی شی دی دا زموږ نن حلقه دی ته حلقه وایي که دا قایم ده د څه لپاره د قرآن تاسو تلاوتونه وکړو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي فرشتې ګرځي چې په کوم جومات کې د قرآن حلقه وي هغو باندې رحمتونه وري څه چل کوي رحمتونه وري نو کوم کور کې نو هغه باندې رحمت وري که نه خلق برد ډے بناوي مومبتیانې بلئ هلته به د شیطان رحمتونه وي نو شیطان خپل رحمتونه دي نه دا نستا کار دی دا نه زما کار دی دا د الله تعالی پیرزو دا مینه ده چې په چا وکړي ډېر خلک ته چې هغه د ټي وي ګوره د منټ کې ګوره په ډمانو پسې راړم دی د غیب پسې راړم دی پته نشي څه کوي په هغې کې خوشحاله دي لیکن د الله پیرزو چې په چا منې ده چې خپل قرآن ولور کړي بیا عمل توفیق ولور کړي چې په هغې عمل وکړي زموږ کابرین صحابه کرام وغیرہ وروستو تابعین تبع تابعین صحابه کرام ائمه کرام علماء سلف صالحین په دې عمل کو دنیا د هغو د قدمونو لاندې وه موږ اوس نن په هغې عمل نه کوو پرېښه نو موږ د نورو غلامان څنګه هغو لباس اغوندي هغه موږ څنګه هغو سر سموي هغه موږ ستو څنګه هغو ګیره برابري هغه شان موږ برابروو پښتون کې سورې وکړي موږ سورې کوو ښځې ویښته اوږدوي نو هغه لنډوي ولې هلته لنډ راغلی دي دا د شیطان لار ده وعده یې نه اون نجدین ما دوه لارې وښودې الله پاک دا لار ده دا لار دې ځای کې سړی ولاړ دی تا ته په دې لارې ځه په دې مه ځه ته به وایې نه په دې ګلونه دي په دې غني دي هغه وایي په دې خو ګل نه دي ولې مخکې جهنم دی په دې غني دي ولې مخکې جنت دی غني نیکي ده نه کېږي سړي نه بل سړی وکړي تېر شي پرې هغه ګلونه خواهشات نفساني دي چې څه د زړه غواړي ګل نه دي که نه ولې چې اخري ته ورسوي جهنم کومه غوره ده بدله کې سړي مانې دا طالبان او دا هغه او دا فلانکې او دا قرآن او دا به څه چل کوي دا به ډوډۍ څنګه خوري دا به ډوډۍ دقه شان خوري لکه تاسو نه به ښایسته خوري او په عزت سره به خوري په پردې سره به خوري ښځه ټوله ورځ نورو خلکو سره ګرځي مخامخ خپل کور ته راځي دې ته چا ښځه ویلي چا وډمه ده نو عزت ته وقار کړي نو سړی تل تا ته راغی ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ځان لپاره به شکر دی نو خدای کې خدای کې فرق نه راځي او که څوک ټول گمراهی کوي نو خدای تعالی څه چې دي خپل ځان لپاره دي دې وجه نه قرآن سره شغل ساتئ قرآن باندې عمل کولو کوشش کوئ یوازې یادول نه دي عمل کولو کوشش کوئ الله تعالی د زموږ د بچو نصیب کړي ډوډۍ د خدای په لاس کې ده ډوډۍ پسې مه پریشانه کېږئ او د الله د حکم نه بغیر دې ونه نه پاڼه نه ریږي وما تسقط الا یعلم دې باندې زموږ ایمان دی که نه پاڼه نه ریږي مګر الله په حکم ریږي الله نو دومره انسان له به ډوډۍ نه ورکوي موږ یو چې سړی خبره ده ورپسې داسې پرې شوي کله به ګیره داسې جوړوم کله به داسې سټایل دی سټایل نه دی بې غیرته شوی تا خپل څه اصول نشته دی رنګارنګ یو مزګزار به راځي رنګارنګ به راځي عجیبه چل دی فوټبال کوي په دیسیس کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا داسې انعام دی د الله تبارک وتعالی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تېرېده ابوبکر صدیق په کور باندې چې تېر شو نو دننه د تلاوت اواز راته لږ ډېر رو محله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور راغی هغه ډېر په زوره دغه اواز اوچت
دوړه سال لا چې رسول الله څخه لاړل نو رسول عليه الصلاه والسلام ورته وکړه تا ډېر رو قرآن ویل نه غواړې زیات کا عمر ته وی چې تا ډېر په زور وي لغونی روکا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې اے الله کے رسول ما چې وینو چاله پاره مې غاوري رسول الله مرته نه لګتې حضرت عمر ته ځکه تیز وم چې شیطان ته انا لګ روکا رسول اسلام نه روم ثابت ته لګ په زور ویلو ثابت دي دواړه ثابت دي زنانه د پاره نه زنانه به روي وي الا چې حفظ کوي لکه تاسو د نکور کې سو کوردل ولا اجنبي نشته دی دغه نشته دی کله بیا هم دومره په زور نه چې بار لار کې خلکو دي چې دنه سو قرآن غلط خزه پرده ده خزه आवाजوم پرده دی خزه امامت کول نشته आवाज پرده دی او کو خزه په جماعت کې ولاړی اخري صف کې او نور چا لقمه ورنکړل امام خزه ور کینو خزه ورتاړي आवाज سره نشي کول خزه ته کوم احترام او مقام ورکړ دی اسلام خزه ځان په خپل تبا پټوان وو باسي په روډ وو دي په پټوان وو باسي دی دکان کې وو پټوان وو باسي کورسه چې راو درې پټوان وو باسي چې شي اسو چل کای نو سوال دی چې ته پټوان سره وو باسي وټرون ته درېږي اسو چل کای دا بيدینی دا دې ته بيدینی وو